بسم الله الرحمن الرحیم. جزء قیام اللیل کتاب کې د حضرت احنف بن قیس رحمت الله علیه یو سبق آموز واقع ده. فرمای یو ځل مې د قرآن کریم په دې آیات کې غور وکړو، لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون، چې رب ذوالجلال فرمای چې ستاسو طرف ته ما داسې یو کتاب نازل کړی دی چې په هغې کې ستاسو تذکره شوې ده، تاسو ولې عقل نه لرئ؟ ما غور وکړو چې قرآن کریم کې زمونږ تذکره کم ځای کې شوې ده او په کمو الفاظو سره شوې ده. نو ما قرآن کریم را واخیستو او غور فکر مې شروع کړ. نو د یو قوم تذکره مې ولیده، کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، چې نیک خلق ډېر کم خوب کوي د شپې، وبالاسحار هم یستغفرون، او د پښمنی په وخت کې د تهجد په وخت کې د الله نه مغفرت طلب کوي، استغفار کوي. وفي اموالهم حق للسائل والمحروم، او په خپلو مالونو کې د فقراو مسکینانو د غریبانانو هم حصه کوي. بیا مې په نورو آیاتونو کې وکتل، تتجافا جنوبهم عن المضاجع، د نیکو خلکو اړخونه د خپلو بسترونو او د ملاستې د ځایونو نه لرې ساتي. یدعون ربهم خوفا وطمعا، او د خپل رب د عذاب نه د یری په وجه، د خوف په وجه باندې، او د رب د رحمت نه د امید په وجه باندې د الله نه دعاګانې کوي، استغفار طلب کوي، او د الله د رحم او د کرم مطالبه کوي. ومما رزقناهم ينفقون، او د خپل مالونو نه کم چې رب ذوالجلال ورکړي دي د هغې نه خرچ هم کوي. په بله صفحه باندې مې وکتل، یبیتون لربهم سجدا وقیاما، نیک خلق د شپې په وخت کې خپل رب ته په سجده کې پراته وي او په حالت د قیام کې وي. په بله صفحه مې وکتل، ینفقون فی السراء والضراء، چې نیک خلق په حالت د تنگ دستی کې او په حالت د خوشحالی کې، په دواړو حالتونو کې د خپل مال نه خرج کوي د الله په لار کې، په فقراو باندې، په مساکینو باندې، په مستحقینو باندې. والکاظمین الغیظ، او د غصې په وخت کې په خپله غصه باندې قابو ساتي. والعافین عن الناس، او که خلق ورسره ظلم وکړي نو هغوی معاف کوي، د عفو صفت هم پکې پروت دی. والله یحب المحسنین، او الله رب العزت د داسې نیکو خلکو سره ډېر محبت کوي. چې کله مې دا صفات والا خلق محسوس کړل چې دا خو ډېر نیک اور کامل خلق دي د الله په نسبت باندې، او ما په خپلو ګناهونو غور وکړو، نو ما ته پته ولګېده چې زه خو به دغه نیکو خلکو کې شامل نه یم، دا خو ډېر لوی خلق دی او لوی طبقې والا خلق دي، نو زه خو به دې کې شامل نه یم. نو بیا مې غور شروع کو چې بله داسې طبقې ذکر به وي کېدی چې په هغې کې موږ شامل یو، ځکه الله فرمایي چې ستاسو تذکره په قرآن کې شته. نو بیا مې په بله صفحه باندې وکتل، اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون، چې کله به کفارو ته وویلی شو چې تاسو د رب ذوالجلال نه علاوه د نورو معبودانو باطلو عبادت مه کوئ، نو دوی به تکبر وکړو، د عبادت نه منکر بشو، او ویل به چې نعوذ بالله چې د دغه لیوني شاعر په وجه باندې موږ خپل معبودان پرېږدو. نبی علیہ السلام به مراد اغستو، نو په دې وجه باندې به د رب ذوالجلال عبادت نه کول. په بله صفحه مې دا تذکره ولیده، واذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرة، کله به چې د دغې کفارو وړاندې د وحده لا شریک ذات تذکره وشوه، نو د دې زړونه به تنګ شو د کفارو، او په آخرت باندې به ایمان نه وروړو. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، او چې کله به د نورو معبودانو تذکره وشو د دې وړاندې، دوی به ډېر زیات خوشحالېدل، د الله په تذکره باندې به خفه کېدل، او د معبودانو باطلو په تذکره باندې به خوشحالېدل. په بله صفحه مې دا تذکره واورېده، ما سلککم فی سقر، کله چې دا خلک جهنم ته لاړ شي نو تپوس به دې کوي، ما سلککم فی سقر، پس وجه باندې تاسو جهنم ته راغلي یې او په اور کې سوځئ. قالو دوی وایي لم نکن مصلین، مونږ به منځونه نه کول، ولم نکو نطعم المسکین، او مونږ د مسکینانو ته طعام نه دی ورکړی، په هغې مو خوراک نه دی کړی.
وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ او چا چې به دین پسې خندنې کولې، دین اور اهل دین پسې به چا خندا کوله، مونږ به هم د هغې په مجلسونو کې ناست وو، مونږ به هم خنداګانې کولې. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ او مونږ به د قیامت د ورځې انکار کولو، تکذیب به هم کولو چې د قیامت ورځ نشته. حتی اتانا الیقین در دې چې په مونږ باندې مرګ رالو او دا نو حضرت احنف بن قیس رحمت الله علیه فرمایي چې ما د دې قوم تذکره واورېدله چې دا خو د کفارو متعلق دا احکامات دي او سزا ده، نو ما خو کلمه ویلې ده، نو معلومیږي دا چې زه هم په دغې قوم کې نه یم او د دغې قوم والو نه د الله د ذات سره یې پناه وغوښته چې الله د داسې عذاب نه حفاظت وکړي. او بیا حضرت احنف بن قیس رحمت الله علیه هغه اشکال حل نه کړو چې زما تذکره کوم ځای کې شوې د قرآن کریم، وایي ما د قرآن کریم مطالعه جاري وساتله، غور فکر مې جاري وساتله. نو بیا مې په یو آیات باندې نظر پرېوتو چې رب ذوالجلال فرمایي وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. څه خلک داسې دي چې هغې ګناهونه هم کړي دي او نیک اعمال هم کړي دي. عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. لیکن قریبه ده چې د دې د توبې په وجه باندې به رب ذوالجلال د دې توبه قبول کړي، ځکه رب ذوالجلال مغفرت کوونکی دی، رحم کوونکی دی. بیا چې دې آیات ته راورسېدو حضرت احنف بن قیس رحمت الله علیه وویل چې زما حالت هم داسې دی، ما نه ګناهونه هم شوي دي او نیک اعمال مې څه ناڅه شته. نو دا هغه تذکره ده چې قرآن کریم کې رب ذوالجلال زموږ او ستاسو کړې ده چې موږ نه ګناهونه هم شوي دي او نیک اعمال هم څه ناڅه شته. نو په دې صورت کې چې دا زموږ دپاره څه دا آیات، نو اوس مزید تعلیم دا دی چې په دې نیکو اعمالو باندې د الله شکر ادا کړو او په ګناهونو باندې رب ذوالجلال ته توبه وباسو. نو خو دا لاره مې اختیار کړه، نو رب ذوالجلال به زموږ او ستاسو توبه قبوله کړي او د نیکو خلکو په مجلس کې به موږ هم په جنت کې شریک. اوس موږ او تاسو غور درې قسم طبقې بیان، یو اعلی درجې والا کاملین، یو نعوذ بالله کفار، او بل د دې په منځ کې چې درمیاني خلک دي، ګناهونه هم شته، نیک اعمال هم شته. موږ او تاسو غور وکړو چې موږ په کومه طبقه کې شامل یو او د هغې موافق د آخرت دپاره تیار شو. الله رب العزت د عمل توفیق راکړي.